أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. सूरत अल-असरा मक्की सूरत मक्का मुकर्रमा के नाजिल शवी दी और अवल आयात के द मेअराज वाक़िआत इजमालन अल्लाह पाक बयान करी दी। पैगंबर अलैहिस्सलाम द दीन इस्लाम पर खातिर बांधे द काफिरानो द तरफना हर किस्म सख्ते तकलीफुना बर्दाश्त करी दी। काफिरानो हर किस्म पैगंबर अलैहिस्सलाम ता तकलीफुन रसूली दी और पैगंबर अलैहिस्सलाम बा बर्दाश्त को नो दा अल्लाह पलार के जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त कवल द दे अंजाम इज्जत ते द अल्लाह पमख के उचती दिल्ली। नो पैगंबर अलैहिस्सलाम ता अल्लाह पाक द मेअराज इज्जत वर्कड़े दे हालत द बेदारे की द मस्जिद अल हराम ना तर मस्जिद अल अक्सा पोरे ब्याद वो असमानुन पोरे सरद जिस्म और द रूह हालत द बेदारे के पयवशप के पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ओढ़े दे त असराम वही और मेअराजम वही इसरा और मेअराज। उसदा वाक़या लसम काल द नबुवत तेर शो यौ लसम काल द नबुवतो द पैगंबर अलैहिस्सलाम द नबुवत यौ लसम कालो द रजब द बुजुर्ग म्याश्ते वेश्तम तारीखो द माजिगरना दास नरे नरे शबनम वरेद खुले खुले हवा लगेदा फजा टोल मुअत्तरवा अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ता खबर वर्क वे जिब्राइला जनन खपल महबूब मेअराज लरा बलमा और द जन्नत दारोगत हुआ चे जन्नतुन खश्ता की द जन्नत हुरान दे खश्ता जामे वागुंदी हर किस्म ज़ेब व ज़ीनत उदी की और ज़बनन खपल महबूब मेअराज लरा बलमा। न जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेकाइल और इसराफील अलैहिमुस्सलाम पैगंबर अलैहिस्सलाम पसे अल्लाह पाक राव ले गई। पैगंबर अलैहिस्सलाम दा पल तरलुर और मेहानी बीबी दागी पकोर के लग आराम को नीम ख्वाबे हालतो नासा पचत सुरेशो और द चतना जिब्राइल अलैहिस्सलाम राकुश
ورسره نور فرشتے میں پیغمبر علیہ السلام بیدار کو مسجد الحرام تے بوتو مسجد الحرام کے پیغمبر علیہ السلام حتویم کے لگ آراموں کو حتویم دا بیت اللہ حصہ بیا سترگے پٹے شلی بیا جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام راغلل پیغمبر علیہ السلام بیدار کو دا زمزم کوئی خواتے بوتو التے سملو او دا سینے مبارکی اپریشن اوشو ازل مبارک را اوستیشو دا اپریشن تمام سامان دا جنت نروڑے شویو خو اوبو دا جنت نوی روڑے شوی دا زمزم اوبوی دا پیغمبر علیہ السلام زل مبارک دریزل دا زمزم پا اوبو باندے اوینزلی شو او بیا پخپل مقام باندے کے خودے شو او بلا تعدادا انوارات پکی وروا چولی شو زل روخان شو حکمت او ایمان پکی وروا چولی شو او پخپل زیبانے کے خودے شو بیا ٹانکے اولگے دلے او ددوار اولو پمنس کے مہر نبوت اولگولے شو دا زمزم اوبو دا جنت دا اوبونا افضلی دی زکا طول سامان دا جنت نراغی کہ دا جنت اوبو افضلی وی دا کوثر اوبو کہ افضلی وی ام دقا اوبو وروڑی شوی دا پیغمبر علیہ السلام اپریشن کے با استعمال شوی وی خو دا زمزم اوبو دا کوثر دا اوبون افضلی وی نو زکا دا زمزم پا اوبو دا پیغمبر علیہ السلام دا ذرو صفایو شلا نو زمزم اوبو لا اللہ دیر لوی فضیلت ورکڑی دی جبرائیل علیہ السلام ذرو مبارک پا خپل زیور لکی خودو او بیا ٹانکے اولگے دلے بے شمارا فرشتے راغلی دی دا پیغمبر علیہ السلام ادب و احترام دا پارا پیغمبر علیہ السلام اللہ سر معراج بکی شب معراج دے دریزل ازل مبارک اوینزلی شو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ راز لذی ازل مبارک دریزل اوینزلی کی گی آغا ازل مبارک چی دا ازل نتر ابدا پاک و منور دے بیا منگ غند گنانگار چی منگ اللہ تا ادری گمونس کو ازلم دا غیر اللہ دا تصور نا پاک ندے سنگ بمونس قبلی گی آغا ازل چی دا ازل تر ابدا پاک دے دا غی صفی اشوا اللہ سرا ہم کلام کی گی راز و نیاز کئی منگ گناہگار چ اللہ سرا راز کو مانزت ادرے گو منگلم پکاری چی ظلم صفا کو دا مانزت پا وقت کے دا غیر اللہ دا تصور نا ظلم پاک کو سنگا چی ظلم مبارک دا زمزم پا ابو دریزل اوینزل شو دغا سی امتی با 4 اندام چی کئی نو اندامونا با دریزل اوینزی دریزلا مخلاص پی وینزی با دین پس یو براق راوستے شو براق تیز رفتار برق رفتار جبرائیل علیہ السلام راوستے لی
وې دغه شپه باندې الله پاک جبرائیل علیه السلام ته فرمایل چې د خپل محبوب را بلمنو د جنت نه وپسې یو براق بوزا. جبرائیل علیه السلام فرمای وې په جنتونو کې ګرځیدم غیر چا پیره خشته براق مې کته چې کم یو به پکې ډیر خوي چې یو خشته براق د الله محبوب پسې بوزما. نو ډولې ډولې مې پکې کته یو اړخ ته یو براق ولاړ سره کته کړو جړلې مې چې براق ولې جاړې وې چې جبرائیل د کم وخت نه چې خبر شوه ما چې الله بخپل محبوب معراج باندې را بلی او غله د جنت نه براق باور لیږي دا هغه وخت نه پجړای ما چې دومره خوش قسمت به چرته شم چې ما بولېږي خپل براقونه شته هغه به پسیزي نو په خپل نصیب باندې جړېږم چې د کمزورې ما زور کوټې ما دا الله محبوب سره مناسب نیم نو په خپل قسمت جاړم. وی جبرائیل وته چې دا دومره جړاله کړه دا دومره تکلیف دې برداشت کړې براق راځم تا به بوزما. براق را روان که خوشاله شو. د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک اپریشن او شو ټانکی ورغلی دینه پس تیز رفتار برق رفتار براق پیش کړی شو. جبرائیل علیہ السلام را مخک شو پیغمبر علیہ السلام ته براق پیش کر دا اللہ محبوبہ دے پخپل خدمت کے قبول کا واخلہ. پیغمبر علیہ السلام ارادہ وکړه چې په براق باندې سور شي. دغه وخت کې براق داسې معمولی غونډه څه شوخي چالاکی غونډه وکړه. وی جبرائیل علیہ السلام راغه د براق پر گردن باندې لاس مبارک راخ ک اے براقا دا شوخی دی ولی وکړه شرمېږي نه په تمام کائنات کې د ټولو نه اعلی عالی شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتا باندې سورلی قبلی تا شوخی وکړه تا ته پته نه لګي نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پتا سورلی کوي د خپل سورله شرافت او سعادت در بخي. وی براق چې د الله د محبوب نوم وورېدو په دې خپل کړو باندې پیمانه شو د خوله شو ډېر پیمانه شو شرمنده شو. لک فکر وکړه یو بې زبانه زناور پلا علمه کې لک سات د پاره د پیغمبر علیه السلام طاعت نکولو باندې څومره شرمنده شو خوله شو بې زبانه زناور دی پاغه د شرم خولې راځي. افسوس زمن په حال من انسانان مسلمانان د پیغمبر علیہ السلام د امتی کېدو دعوه لرو د شفاعت امیدوار شپورز د الله د محبوب خلاف ورزي کو چرم غیرت رانغي چر شرم رانغي حیا رانغللا من به پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کېږو په کوم سترګو به وته چې شفاعت را لوکا منګله ډیره خوله ډیره حیا پکار ده چې د حیا نه منګه خوله شو بې زبانه زناور دغه خوله شو. مسلمانان د براق د حیا نه لګ عبرت واخلي. وی براق چې د الله د محبوب نوم مبارک وورید فورا یې گردن ښکته کړ. پیغمبر علیہ السلام براق باندې سور شو. سفر شروع دی جبرائیل رستو ناستے پیغمبر علیہ السلام مخ کے فرنٹ طرف تناستے سفر دزمه کی شروع شو. یو قوم باندې پیغمبر علیہ السلام او جبرائیل ورغلل. یو عجیبا زمیدارا کروندا ولیدې شولا یوه اوکړې شو پټه تیار شو تخم ورواچول شو
هغه سات زرغون شو، غټ شو، پوخ شو، اورې بلی شو، دانې یو خوا بوس بل خوا. عجیب واقعو په یو ورځ کې کرل اورې بل او سنبالول هر څه وشو. پیغمبر علیہ السلام د جبرائیل نه تپوس کوي دا کم خلق دا کم قسم زمیداری دا. جبرائیل علیہ السلام فرمایل وی دا خلق دا اللہ پلا کے خپل جان مال پیش کئی خرچ کئی دا غوی غنیکی و ثوابونا اغیل اللہ ترقی ورکی دقا شانت دا کرلی کی گی اور بلی کی گی. دا تخم دا آخرت پزمکا کیو کرلی شی اللہ دا خپل قبولیت و دا رحمت باران پیو کی فوراً زرغون شی اور مالکانو دا پارا دا فیدے دے. نیک اعمال دقا شانتے مخ کے زیادی گی. دے عجیب واقعین رستو پیغمبر علیہ السلام یو بل بد نصیب قوم اولی دا پسختو تکلیفونو کے مبتلا پزمکا باندے پرمخ پرات دی او دا سرونو باندے غٹ غٹ کانی را پریوزی سرونه چخلی شی کانے ارغڑی سر بیا روغ شي بیا ولا غټ کانه را خلاص شي بیا سر چخنی شي کانه اورغړی بیا راشي سر مې لکېږي او بیا روغيږي. افسوس یو کو وی جبرائیل دا کم بد نصیب خلق دي دوی دا صدا خو ډیره سخت را سرونه چخنی کیږي. جبرائیل وتوی دا هغه خلق دي چې د مانځه په وخت کې خوب ورشي او سر ولګي منځ نه قضا شي نو سر آرام کئی نو سر چخنکی گی زکا دا صدای سر تا ملاوی گی چی دا مانزه پا وقت کے سر لگولے لے خوب ورغلے دی. دین مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل خوفناک واقع اولی دلا سخلق دی بربند ولار دی صرف شرمگاہ بانے سچڑی میڑے پرتیلی او دا زنگل واخو غنی کانی را ټوله یغه خوري او خېټه ډکیږي نه. وی جبرائیل دا کم خلق دی دا کم بد عمله صدا وته ملاویږي. جبرائیل وته دا الله محبوب دا هغه خلق دی چې د خپل مال زکات نه ور کوي زکات هم په خپل خوري. نو دا زکات مال دا ورکولو شی دی د خوړلو نه دی دوی خوړلې دی دا نه خوړلو شی یې خوړلې دی نو دا کانی او غنیمت زکات دوی خوري نو په سزا کې ولا کانی ورکیږي انګار وته خلې کې ورکیږي دا هم د خوراک شي. مخکې نارینه زنانه جمع شوي دي مخه ته خکل خکل پاکیزه خوشبویا خوراکونه دي مسالے پہ لگی دي خکل خکل خوشبو ته نخیلی. بل لختا مردار امغ وخلا صابوی کوي حکم وتکیږي دا خکل پخې پخې غوخیلی خوشبو د مسالو ته رواني دي دغه اخره دوی ورزی دا بد نصیبا هغه مردار خوراک کوي سخا غوخي سخا بوی والا غخوري. دا حالت چې پیغمبر علیہ السلام ولیدو نفرت ته وشوي دا کم خلق دي دا کار والے کوي. جبرائیل عرض کوي حضرت دا هغه خلق دي چې نکاح کړي بیبیانه موجود دي حلال جائز بیبیانه اغیل نورزی مردارو پسی گردی بے نکاح دا اغا خزیدی چی خپل خاوندان اشتا خپل خاوندان پزے پریخی کی پردو سڑو پسی گرزی حرام کارے پسی گرزی نو دا اغا زنانا دی چی طولش پا پردو سڑو سرائی دا اغا ناری ندی چی طولش پا پردو خزو سرائی.
अल्लाह वर दग मुर्दारी सजा वर्क मख के पैगंबर अलैहि सलाम यो लोया कंद खौफनाक उलीद चे पागे के और बल्ले लकच द और डक यो कोई शांति दी और दागे लंबे पोरता पोरता खीजी और पागे लंबो के बरबंड सड़ियो खजे लंबे सरा पोरता पोरता जी और वापस पदे और के वर प्रूजी पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाए वेदा कम खलक दी जिब्राइल अर्ज कई वेदा अक्कजनाकार नारीना जनानरी जरा मख के देवली परे और के खत पोरता खीजी लंबे सरा पोरता की गए ब्याह खत की पैगंबर अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार हुए मख के लार मख के यो जाखे वाला गन वाला वनला बेशमेर गनी ली पके पदे लार चे सूगजी नो दा वनला मख की कीगी दे जामो ने रानी सी द सर द वेख्तो ने रानी सी वे जिब्राइला दा वन संगला जिब्राइल व तवईद अल्लाह महबूबा वेदागा शुकमार खलक दी दद्वी द रूह न खुदा दक्का न जोड़ा करे तो तगोरा के पलार बानी सोगजी न रानी से माल हाल ते न अखली शुकइये मख के पैगंबर अलैहिस्सलाम यो बल यो सड़िए उली दो कमजोर ठप टिप दे और द खशाक यो गट गेडे तैयार करे दे उचतइये नो नीच उचतोले नो वरगे नोर खशाके पके के खुद नो दा गेड़े या नोरम दुरुन को ब्या उचतई न उचतीगी नो वरगे नोरेम पके के खुद कि उचतोले निशी नो नोर नोर खशाक पके जमा कई गेड़े नोरम दरगई वे जिब्राइल दा बे अक्ल साड़ी सोक दे जिब्राइल वही दा अल्लाह महबूबा दा खयानतगर सड़े दे प्रदी अमानतुन व सरदी अगनादा कई नो नोरम दा खद को नाखली नो चागा वरने की नो नोरम दा खल को ना अखली पदे हाल के हलाक शो मख के पैगंबर अलैहिस्सलाम बल नोर खलकी उलीदल दा हल्क और दा वक्की दा वाला पचड़ो वाने वाली कीगी वे जिब्राइल दा द्वी गुना दा जिब्राइल वे दा अगा फितना परदाज द दरोग वाहिजान दी दरोग जन दद्वी पवाज बांधे प मखलूक के इख्तलाफात रा पैदा शु यो यो सर जंगई बल सर जंगई फसादात पैदा कर द क़यामत दरजे पोरे दद्वी दाखुले बदक्क से पचड़ो वाने कटकेगी दा शुंडे दा वक्की दा हल्क दखुले ने फसाद दी पखुले ब सजा वर की जजा और सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा जैसे कड़ी अक्का से सजा मिलावी लगमख के पैगंबर अलैहिस्सलाम रवान दे सुगूरी और मैदान दे दासे दमगो दे मेगो गुंदे सुरे दे पके मेगतुन पजमक की सुरे दे द मेगो मेगी सुरी की बसी दा गजैन द वही सर रवत वापसे गुएम रवत गट सरब गट गट करी दी गैर चापेरा मंडे के यो वही बल वही खल को कोता को तलाश करे दे मंडे वही नु वापस वो मक्का जैल राशि कम सूरी ने चिरोते पागे सर की जोर की देखो खलक वही वेज गलाई खलक दे वही दे खलक वही यो लो फसाद जोड़ शे जिब्राइल दा कम मामला जिब्राइल व अर्ज कई वेदा मिसाल दा कस दे वड़ा खुला गटे खबरें कई वड़ा खुला और खतरनाक द फितने और द फसाद खबर तेरो वतला गैर चापेर माशरे के और फितने जोड़ रखला यो फसाद पैदा कर उस दे वही माफी वालम पला खबर वापस अखलम वापस चरता गश्तीशी पता खुल के दा खबर वापस नजी फसादे जोड़ करे दे पख पला खबर अख पैमाना हो उसकी गिना
نو خبره چې کې نو سوچ کوا. مخکې پیغمبر علیہ السلام روان دی، یو ډلې ولیدله چې د هغوی دا خېټې داسې غټې غټې قلاګانې دي لکه د شیشې په شانتې صفا دي، دننه چې پکې سیرونه ښکاري، غټ غټ ماران لړمانان پکې د لرې نه ښکاري، او دومره غټ غټ ماران لړمانان چې د هغوی د وزن د لاسه دې کېناستې پاسېدې نه شي. اوچت شي خېټه ډېره درنه ده، مخې ته راوغورځېږي. لږ ساعت پس یو هیبتناک شکل والا اس راغی او په دې خېټه وله ګرځي، چخڼې کوي او دې شور او زوک جوړ کی، جړا شروع کی. وی جبرائیل دا کم خلق دي؟ وی دا الله محبوبه دا سود خواره دي، د سود پیسې خوړلې د خېټه کې پرتی، دا ماران لړمانان ته جوړ شوي دي. نو د سود پیسہ ماران لړمانان جوړیږي، د خېټه کې دننه دا دومره فساد پیدا کړی دی. مخکې پیغمبر علیہ السلام روان دی، یو ډله د خلکو یې ولیدله، دا خولې یې د اوښانو په شانتې دي، فرشتې راځي دا خولې وله ونیسي، ویسري، داسې غټ غټ انګارونه پکې ورواچي. هغه انګارونه بیا د حلق کې دننه تیر شي او لاندې تنه اوزي، او چې کله خولې کې انګار ورواچي هغه ساتم چغې وي، چې دې کلمو کې دا انګار تیریږي بیا هم چغې وي، چې لاندې تنه اوزي نو بیا هم چغې وي. وی جبرائیل دا کم خلق دی؟ وی دا هغه خلق دی چې د یتیمانو مال یې خوړلی دی، انګار ته جوړ شوی دی، په خېټه کې پروت دی، اوزي ته. د قیامته پورې دقه عذاب ورته ملاویږي. مخکې پیغمبر علیه السلام د زنانو یو لویه ډله ولیدله، په دې ځمکې سینې لګېدلې دي، او د شانه پې گزارونه په کوړو باندې کېږي، پرتی دي، نسکورې په ځمکه، سینه په ځمکه لګېدلې ده، دبره پې د کوړو گزارونه دي. وی جبرائیل دا زنانه کم قوم دی؟ وی دا الله محبوبه دا هغه بدکاره ښځې دي چې حرمونی بچي به پیدا شو هغه به یې مړه کړل، حرامیان بچي به پیدا شو او هغه به یې وجل. پیغمبر علیہ السلام مخکې روان دی، یو ځای کې یو څو سړي را جمع کړي شوي دي، یو سړی یې رانیولی دی، د اړخ دا غوښې ته کټ کړي وله ورکړي، ورته وي دا اخره. په دنیا کې د څنګه د خلکو غوښې خوړې، اخره سه دا غوښې اخره، غیبت به دې کو، دا غیبت والا دي، قیامت پورې دغه عذاب. بیت المقدس طرف ته پیغمبر علیہ السلام ورنږدې کېږي، یو زنانه ولیدله، خشتا ډولې لباس یې اچولی دی، ښکلې ښکلې د سرو سپینو کالي ورسره دي، مخامخ شوله. وی دا الله محبوب سره مې لږ شانتې خبره اتره ده، لږ یې راته ودروئ. پیغمبر علیہ السلام خو معصوم دی، پردو ښځو ته بالکل نه ګوري، وی نه کتل، مخکې روان شو. جبرائیل ورته وی وی دا الله محبوبه دې پیژنده دا ښځه څوک وه؟ وی نه ما خو نه پیژندله، ما نه دي کتلی. وی دا دنیا و په زیب و زینت کې تا ته را مخامخ شوله، که دې ورسره یوه خبره هم کړې وه، لږ دې م ورته کتلی نو امت به دې ټول دنیا ته مایلو. آخرت به ترنه بالکل پاتې و. جبرائیل دا خبره خلاصه کړې نه وه چې یو بوډۍ مخې ته راغلله،
وی جبرائیل دا بوډا څوک دا وی مکه دنیا دا وختي په یو شکل کې رااله اوس په بل شکل کې راغله آلته وتتاو نه کتل نو اصلي شکل کې رااله دا د دنیا شکل دی اول انسان ته دا دنیا دا سے مصنوعی شکل جوړ کی دا ډول مخه تراشی نو دا نیکان بندیان وته ونګوري نو بیا د مجبورین اصلي شکل کې راشي نو د دې نیکانو ته نفرت نورم پیدا شي او کم همت خلق هغوی د مصنوعي شکل ته وګوري د دنیا د خشته شکل ته عاشقان شي په لعنت کې گرفتار شي وی عیسی علیہ السلام دنیا په دې شکل کې ولیدله چې ځان ډېر ډولې کړو مخامخ ډېر ډولې وه خشته لباس و خو شا طرف ته زړې چړې جامې وې یو لاس ښکاره دی ډېر خوش رنګ نکریزې پورې کړي دي ډول ډالې پکې کړي بل لاس یې په جامو کې پټ کړی دی هغه په وینو سور دی و عیسی علیہ السلام ورته چې دنیا دا دورنګي پرېږده که نه دا ولې داسې کې نو دنیا ورته وی دې دنیادار ته اول زه خپل مخ وښیمه شا ورته نه ښیمه نو زما په دې ډول ډال باندې دې عاشق شي په ما عاشق شي دی زما طالب شي او دا کم بنده چې زما شا وینه په ما لعنت کوي رانه تختی زه خپل عاشق په شورو کې په ظاهري زینت باندې او په دې نکریزو باندې دوکه کمه بېهوشه کمه او بیا په دې بل لاسې د دې مرۍ نه ونیسم او مرۍ ولا کټ کمه د هغه په وینو باندې دا دویم لاس رنګین دی زما همیشه دقه طریقه ده مخکې پیغمبر علیہ السلام تشریف وړي وی جبرائیل علیہ السلام وته چې د الله محبوبه دنیا دی ولیدله کنه د دنیا به دقه عمر پاتې بوډۍ د کرشه پر غاښونه وتلی دي به دقه عمر پاتې بوډۍ را مړه کېږي مخکې یو بوډا راغی ښي طرف ته راغی وی ای محمد لږ ودرېږه زما خبره واوره پیغمبر علیہ السلام ونه کتل بیا دې ګس طرف ته راغی وی زما خبره واوره پیغمبر علیہ السلام ونه کتل مخکې لاړه جبرائیل علیہ السلام ورته وی چې د الله محبوبه دا بوډا دی ونه پیژنده وی پړومبي ځل چې دې اړخ ته راغی دا دین یهودیت دی د دویم طرف ته چې راغی دا دین نصرانیت دی که یو ته دې کتلی وی او که بل ته دې کتلی وی امت به دې دوی طرف ته تلی وی الحمدلله وی تا ورته ونه کتل پیغمبر علیہ السلام مخکې روان دی د اور شغلی دی یو سړی دی چې دا غټې غټې شغلې د اور راخطا کړي دی پیغمبر علیہ السلام طرف ته راولي وی جبرائیل ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا چې پیغمبر علیہ السلام اعوذ بالله ویله ورچوفې کړلې پې هغه شغلې لاړې ټولې ختمې شوې او هغه بدبخت سړی چې اور را غورځاو غلام او تختیده وی جبرائیل وی دا شیطان و لعینو وی ته پریشان کولی ذهن در لبدلو دین پس پیغمبر علیہ السلام یو میدان تورغی چې پاغی که ډیر کجوری وی وی دا اللہ محبوبہ کچھ دے دے کہ دو رکعت المنزو کا دو رکعت منزو کو چې فارغ شوی د تپته لګي وی کمزې دی منزو کو وی نه پیژنم شپه نه معلومیږي کمزې دی وی دا یثرب دی دې ته د الله په حکم تاسو هجرت کوي مدینه منوره ده هغه وخت کې وته یثرب وی
مخ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اڑی د مصر زمکه راغلله خوشبویانې شروع شولې وی جبرائیل دا خوشبو ډېره ښکلې لګي دا کوم ځای دی وی دا د فرعون د لور یوه خادمه وه سر یې وله ګومنځ کو او ګومنځ پرېوته نو د هغې د خولې نه بسم الله ووتله وی د فرعون لور ورته وی چې ښه زما پلار فرعون شته ته د بل چا نوم اخلې او هغه بیا فرعون قتل کړه شهید یې کړله دا د هغې د قبر خوشبو ده څو قدمه وړاندې لاړل هلته یې مونځ وکړ وی دا کوم ځای دی وی دا مدین ښار دی د شعیب علیه السلام او دا هغه ځای دی توری سینا وادی سینا دا موسی علیہ السلام په دې ځای کې د الله سره هم کلام شوی دی بلا واسطه د الله پاک سره خبرې اترې کړې دي دوه رکعاته مونځ یې هلته وکړو بیا مخکې لاړ وی دا کوم ځای دی دلته لږ کوشا وی دا کوم ځای دی وی بیت اللحم یروشلم دی دې ځای کې عیسی علیہ السلام پیدا شوی دی دلته مونځ وکړه ناصاپه داسې آوازونه شروع شو الہ العالمین ما سره دې وعده کړې ده ما سره د عیش و د عشرت ډېر سامانونه را جمع شوي دي نو د دې استعمال لپاره خو څوک نشته نو شاه به درکماله څوک راوله ای بل آواز ورپسې شو یو مسلمان نارینه زنانه به تاله راولم جبرائیل دا خبره د چا دي دا مخکې چا خبرې وکړې دا دویم ځل چا خبرې وکړې وی دا الله محبوبه دا جنتو عیش و عشرت سامان پکې جمع شوی دی الله ته درخواست کوي چې ماله څوک راوله الله ورته مؤمنان نارینه زنانه به تاله راولمه جنت دی الله ورسره خبرې کوي وی الله وعده کړی دی پوره کوي به دا وعده مخکې چې لاړه نو داسې څښا بوی شروع شو او بیا آواز راغی الہ العالمین عذابونو سامانونه ډېر را جمع شوي دي کافر کم ځای دي راوله یا الله ورته چې یو کافر نارینه زنانه به راولمه وی جبرائیل علیہ السلام وی چې دا د دوزخ آواز و دوزخونه م وایي چې کافران راوله وی الله ورته چې دشمنان به ټول تاله راوله مخکې پیغمبر علیہ السلام یو ډله ولیده چې دا خولې دا شونډې د اور په قینچې باندې کټ کېږي وی جبرائیل دا کم خلق دي وی دا هغه خلق دي چې جاسوسي کوي مخبرین دي بادشاهانو امیرانو ته ورځي او د یو کس په سر باندې د دروغو خبرې ورته کوي د بادشاه په ولاس باندې صدا ورکوي د دروغ خبره کوي بادشاہ ته وي نن دې سړي ستا خلاف خبره کړه د ستا خلاف خبره کړې ده نو د دنیا لږ غونډه انعام ول ورکیږي او په حکومت باندې خلک وایي ټکي دا د حکومت هغه جاسوسان دي مخکې څه کسان یې ولیدل تانبې نکونه دي دا خپل مخ خپل سینه دا غوښې را شوکوي خوري فرشتې راځي د هغوی د بدن ټوکړې کټ کوي ورته یې دا وخورئ وی جبرائیل دا کوم وی دا غیبت والا خلک دي تر قیامته دغه کار به کوي مخکې یو ډله ولیدله چې د هغوی دا مخونه تور دي سترګې شنې شنې دي دا شونډې ښکته په ځمکه پرتې دي پورتنې شونډه په سر وراوړېدلې ده وینې زوی د هغوی له خولې نه جاري دي ټول میدان یې څښا کړی دی وی جبرائیل دا کم خلق دي وی دا شراب خواره دي په دنیا کې شراب څکي ورپسې یو بل قوم یې ولیدو چې د هغوی دا خولې دا خنزیر په شانتې دي دا ژبې شاته اړېدلې دي راښکې شي
په عذاب کې مبتلا دي. وی جبرائیل دا کم خلق دي؟ وی دا ستا د امت هغه خلق دي چې د دروغو گواهی کوي، ټوله ورځ په کچرو کې ګرځي او راځه چې شهادت دلو کما. مخکې یو ډله د زنانو یې ولیدله، د اور کپړې یې دي او د اور په چابک والی کېږي، او دا ښځې لکه د سپو غاپې او چغې وی جاړي. وی جبرائیل دا څوک دي؟ وی دا ستا د امت هغه ښځې دي چې په مړي باندې ویر کوي، مړو پسې جړا کوي، او دا هغه ښځې دي چې خاوندان په عذابوي. مخکې یو قوم باندې پیغمبر علیه السلام ورغ، مخونه تور دي او په دې سینه باندې د اور تراخونه ورته پراته دي، د تارکولو جامې دي، د اور لمبې دي پې. وی دا کم خلق دي؟ وی دا گانے بجانے والا دي، بے توبې مړه شوي دي، اوسه پورې توبه نه ده ایستې، موسیقۍ والا دي. مخکې بله ډله ولیدله په اور کې سوځېږي، بیا جندي کېږي، بیا سوځېږي. وی دا کم خلق دي؟ وی دا د مور پلار نافرمانه خلق دي. مور پلار یې خفه کول، هغوی له به یې زړه سوځو، اوس به دوی سوځېږي. مخکې یو جماعت یو ډله بله ولیدله، فرشتې راځي او په چړو یې ذبحه کوي، الالی یې، او د دې مرۍ نه څښا بدبوداره وینه روانېږي، مړه شي بیا جندي شي بیا الالی بیا الالی. وی جبرائیل دا کم خلق دي؟ وی دا ستا د امت قاتلان دي، داغه اجرتی قاتلان دي، ناحق قتلونه کوي. نو دقسې فرشتې راځي او الالی یې داسې هم پکې شته. اوس هم توبه ایستې ده، هسې بې څه کار نه کوو، خو یار اشنا دپاره کله کله وجل کوو، داسې خلک هم شته. توبه مې ایستې ده، خو چې ته پېښه شي یار اشنا دپاره. وی د قیامت پر ورځ باندې فرشتې به الالی، بیا جندي کېږي، بیا الالی. مخکې یو بله ډله ولیدله، درانه درانه غرونه دي او د هغې لاندې دا خلک پکې چخڼې کېږي. وی دا کم خلک دي؟ وی دا هغه غرور او تکبر والا خلک دي چې په دنیا کې ځان ته سوی، نو د دې غټو غټو کانو لاندې الله چخڼې کوي. یو ځای ته پیغمبر علیه السلام ورغی، څه خلک یې ولیدل، تفسیر ابن کثیر لیکي یو جماعت د بنی اسرائیلو د یهودیانو چې د عامو بنی اسرائیلو د گمراهۍ او بدعملۍ نه تنګ شو چې هغوی پیغمبران هم وجل. نو دې کې یو ډله د بنی اسرائیلو نیکانو د دې بدعملو نه تنګ شو. 12 قبایلو کې یو قبیله ده، هغوی دعا وکړه یا الله موږ د دې ناکاره خلکو نه لرې چېرته بوځه، چېرته لرې اوسوه او په دین باندې پوخوالی او پوخ عمل را نصیب کړي. الله په خپل قدرت کامله باندې د 1.5 کال په مسافت باندې مشرق بعید ته چېرته لرې لرې بوتلل، د ټولې دنیا نه یې کټ کړل، او بیا په هغه ځای کې خاص عبادت کې، خالص عبادت کې مشغول. نو شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام په دغه میدان باندې الله پاک وروسته. دا د ټولې دنیا نه ځان لږ کټ شوی یو علاقه ده چې پیغمبر علیہ السلام دغه ځای ته ورغی، دې خلکو سره ملاقات وشو. پیغمبر علیہ السلام د قرآن سورتونه دوی ته وښول، دینه تپوس کوي د ناپ تول سره انتظام در سره شته، ستاسو سره معاش ذریعه شته؟ وی دې خلکو ته چې د ازمکه د منګې کرو او چې کله غلط تیار شي ډیری ولګيږي، د هر سړي چې څومره ضرورتي دې دې نه غله وړي، نو موږ ناپ تول سکو.
मंग नाप तोल न को बस पपटी के गलत रहते है चिर 400 न पकारी उड़ी तोल न को। पैगंबर अलैहिस्सलाम से तपोस को तासु चता दरोग वाये वे ना कमंग के कम यो कस दरोग हुए आसमान न और राशि आगा उस वजी खत्म शी न मंग दरोग न वायु वेदा कोरुन रटोल यो शांति रावले वेदे द पार चयो पबल बाने मंग लुयू नकू टोल यो शांति दार कोर मखे त कबर दे वेदा वले वेदे द पार च द कोर रोदम च दामे प्लार दे दामी निकरे दे मरशवे जबमरम मर्ग जानता हर वक्त यादो। शब मेराज ने पैगंबर अलैहिस्सलाम वाफत शो अल्लाह वत आयात रोलेगो वमिन कौम मूसा उम्मत यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। मदगिश्प के पैगंबर अलैहिस्सलाम नदी सरहम मुलाकात ओशो दीदने वाला वर्क मख के पैगंबर अलैहिस्सलाम सफर चको बैतुल मुक़द्दस दरवाजा दल्ले न नजर राला मस्जिद अक्सा दरवाजे सरा निजदे द बुराक न कुशु यो कानो पागे की सुरेव जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर गुतबाने का सुरे कोलव को खौरा मौरा पके जमशेव कोलवे को और बुराके पागे पूरे उतरा मस्जिद अक्सा के द मक्न बेशमेर खलक राजमशु दासी और लोड़ दंग दराज कद वाला खूबसूरता चेहरा उली देशवा पैगंबर अलैहिस्सलाम तपोसो का दुमरा खश्ता इंसान दा सोग दे दा बुजुर्ग जिब्राइल अलैहिस्सलाम व तईद अल्लाह महबूब दा खो बाबा रे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पैगंबर अलैहिस्सलाम व तसलाम को आदम अलैहिस्सलाम सलाम को मक्के बुल बुजुर्ग वेख्त मुबारक स्पिंदी दासी नूरानी चेहरा ढेर खूबसूरत है और शक्ल शुबाहत बिल्कुल द पैगंबर अलैहिस्सलाम पशानते हो जिब्राइल दा सोक दा बाबा जी वेदा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मख के बलियों कोले शख्सियत उलिदी शुवेदा मूसा कलीमुल्लाह ने वह पसे ईसा रूहुल्लाह ने दासे नंबर पर नंबर बांधे पैगंबरान राज मशीवी दी वे दे कि द बैतुल मुक़द्दस पर गठ बांधे जिब्राइल उदरे दो आजान उखो और द आजान कवल सर द आसमान दरवाजे कुलोशो बिला तादाद फरिश्ते राग ले जुमात मखिनम डको घेर चापेर दुनिया डकशुदा फरिश्ते राग ले वे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तकबीरों को सफना जोड़शु द मुसले से खालू चाहे मत कवल नशो पर मुसले बसो कुदरीगी द हर पैगंबर पजर के तमन्नावा चिदी मुसले बांधे जोद रेगम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा दा अल्लाह फजल ले चिचाले वर कई दे मर्तबे दे मुकाम त न आदम शफीउल्लाह रसीगी न नूह नबीउल्लाह रसीगी न इब्राहिम खलीलुल्लाह न मूसा कलीमुल्लाह और न ईसा रूहुल्लाह जिब्राइल सफुन क्या ख्वादे ख्वारा मखशो न पैगंबर अलैहिस्सलाम लाश मुबारकी उन्हीं वो वे तो इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबियाए दादा बलचा इंतजार सलके रा मखशा जिब्राइल अलैहिस्सलाम द लाश उन्हीं वो अवतवई जिब्राइल वतवई द अल्लाह महबूबा द मशरक न तर मगरिब गर्जे दलिम द शुमाल तर जुनूबा तमाम कुल कुल खलक मिली दिली हुस्ताना अफजल पकेबल सोग निश्ता आफाकहा गर्दीद अम मोहरे बुता वर्जीद अम बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तु चीजी दीगरी आफाकहा गर्दीद अम द दुनिया गेर चापेर तरफुन में कतली दी मोहरे बुता वर्जीद अम और कुल कुल माशूकी मिमली दिली बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तु चीजी दीगरी डेर कुल कुल खलक हो दावी नाजो अदा में कतल हो तपक डेर खश्तई स्ता पशान बड़ सोक निश्ता राम मखिशदा मुकाम स्ताद दे दे के इमामती बतके त इमामुल अंबियाए त ठोलो नवर मखिश
سلام وګرځیدو. جبرائیل تپوس کوي وے دا اللہ محبوبہ 1,24,000 پیغمبران ټول سره د روح او د بدن راغلی دي، د اسمانونو فرشتې راغلی دي، تا پسې ولاړ دي او تنن د ټولو امامت کړی ده. دې نه پس پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام وایي چې داسې لږه مختصر موقع به ټولو له ورکړو، لږ لږ خطاب به مو کي، تقریرونه به کېږي، نور سبا له انشاءالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.